بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، مشرانو، امزولو، کشرانو، زلمو، ګلالو، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او ډېره مینه مې قبوله کړئ. دا وخت په خپل کلي ګړی عثماني خیل کې د خپلو درنو عزتمندو ملګرو سره او د خپلو وروڼو سره ناست یم. ضمیرګل امیر صاحب کوم چې زما کشر ورور دی، ملګرو، ضمیرګل امیر صاحب ته د وړاندې ورځو کې څه پیسې میلاو شوې وې، 80,000 ریال، تقریبا پاکستاني ته 37 لک روپۍ جوړېږي. ډېر لوی رقم دی، څه وړه خبره نه ده. نو زما دغه ورور ته دا پیسې څنګه میلاو شوې وې او دا پیسې دا کسانو ته څنګه حواله کړلې، کانټیکټ یې ورسره څنګه وکړو، دا ټولې خبرې ضمیرګل امیر صاحب له راځو کوم چې زما کشر ورور دی او د هغې نه زباني اورو، ځان ورې پوه کړو چې دا څه واقع شوې وه، په کوم ځای کې شوې وه. راځئ ضمیرګل امیر صاحب ته. امیر صاحب په خپل پروګرام کې تاسو کلی وایم. انجینیر صاحب، حاجي صاحب، اسلام والا ملګري ناست دي. موږ به د مالټو کار کوو او په دغه ورځ باندې موږ اوګرایي کوله. زه یو کس سره مې 1200 روپۍ وې، هغه نه مې راواخېستې پیسې. ما په موټرسایکل باندې مې مزل وکړو، په دې روډ په غاړه دا پرس پروت و او دا پرس چې و دا نیم کولا و نیم بند و. ما چې وکتل ملکه دا خو ریالونه دي. بهرحال زه په لاره روان وم، د ملکان کې مې بیا چک کړم ستا نه پرې نه وځي. هغه چې زه کور ته رالم، زما نه بیا هېر شو. زه پکې کور ته لاړم، چې رالم کور ته 10 بجې وې د شپې. سړو پکې لمبر راوخوتو، شناختي کارډ و پکې، اقامه و پکې او امانتونه و پکې. 10 پکې امانتونه و، هغې کې 3 زره، 4 زره، 10 زره داسې. خو بهرحال چې هر څه هغوی ته ما رنګ وکړو نو هغوی وایي چېرې زموږ د رقم شوی دی او لکه مطلب دا خبرې کوم. ما ورته لکه ولې پلار دې مړ دی؟ وایي نه چې زما د وروره پیسې ورکې شوي، مېمان منتې دي. نو هغوی ډېر خوشحاله شو. ما ورته وایي سهار پیدا وړم؟ هغوی وایي نه، کوم هلک چې راوړي هغه خپل سر دیوالونو ته وایي پلار ته مې دوره شوې ده، ګولۍ له ژبې لاندې ګري. بیا زما ملګري دي، سعید استاد دی، د هغوی کشر ورور دی، یوسف جان نوم یې دی. هغه ته مې رنګ وکړو، د فوراً یې سوزکۍ راوسته او په مخه لاړو. هلته کې مشال هوټل کې متواله کړې ده. الله دې زموږ په اتنګ ځای کې په کار کې قبر اخرت دی، 2-3 چیک پوسټ لري، په هغې به زموږ نه الله تپوس کړي چې دا تورسرو ته میلاو شي او که مطلب دا هلکانو ته میلاو شي او که بوډاګانو ته دا پردی شي پردی. لکه څنګه چې مېرنی زوی مېرنی او خپل خپلي، نو دغه شان پردی سیز پردی. نو زما خو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې وایي داسې یو څیز چاته میلاو شي، هغه دې خپل هغه سړي ته ورسوي په خپل ټایم باندې، او شپې دې نه ورکړي چې یاره نیمې ورکوم او دا ورکوم. هغه نه، دا شی د هغه دی او مونږ ته یې شی څوک په جیب کې نه شي ږدلی. او دا کار مونږ د الله د رضا لپاره کړی دی. مونږ د الله پاک ته د اجر راکړي. بس دغه زما زړه چاهت دی او دغه مې زړه خبرې دي. ملګرو، ضمیرګل امیر صاحب د تېرو 20 کالو راځي د دعوت کار چلی او تبلیغ سره منسلک دی او یقینا چې دا کار د یو غیرتمند سړي کار دی او دا د مدارس والا کار دی، دا تبلیغ والا کار دی، دا د عام سړي کار نه دی. پیسو ته زړه ټینګول او بیا دومره ډېرو پیسو ته چې 37 لک روپو ته زړه ټینګول، دا ډېره پخه عقیده او ډېر کامل ایمان غواړي. او زمونږ معاشرې ته هم د دقسې کسانو، د دقسې ننګیالو او د دقسې ځوانانو ضرورت دی. زه ضمیرګل امیر صاحب ته یو شعر ډالۍ کوم، چېرته د ځان سره څه لږه شان رڼا کې راوړي سترګې په لارې وي، که داسې یو سړی پرې راشي. نو زما ټولو پښتنو ته هم دغه میسج دی، دغه پیغام دی چې بهی تاسو په دې معاشره کې د خپلې حصې څه نه څه رڼا واچوئ چې دا تیاره ختمه شي، دا جهالت ختم شي. امیر صاحب ډېر یو غټ کار کړی دی او ډېر د ننګ او د ناموس کار یې کړی دی او داسې کارونه، داسې مثالونه ډېر کم میلاویږي. بس دا خو که د ټول زه ووایم، خدای دله د دې اجر ورکړي. نغدو پیسو سره ټینګول ډېر ګران کار دی او بهی خپله خپلي او پردي چې پردی حق سړی بل له ورکړي نو خدای ول اجر ورکوي. او د کمې نه د کم ځای پورې، لکه د مطلب دی پردی حق ورسو، بس د هغې اجر دې دله خدای پاک ورکړي.
زما د ورور دا پیسې دله په لاس باندې ورغلې نو د ما ته په هغې ټایم کې څه لږه غونډه خبره وکړه خو ما ورته وویل چې ورور داسې خبره ده چې تا ورته ووایي چې زه لاړ شه دا پیسې واپس کړه لکه موږ ورسره په دغې باندې اتفاق وکړو دا ماته نه دي ویلي چې راوړه چې یو نیم وکړو یا دا وکړو یا هغه وکړو که پیسې شوې که پټۍ شوې دا په پردو نه ډېرېږي دا بیا غریب مونږ هم لکه مزدورکار یو دیاړو میاړو پسې ځو نو وزګار دته مونږ اجازت وکړو چې ځه ټیک شو ځه ته لاړ شه او لکه پیسې واپس کړه دغه ورځ باندې زه یاره پېښور کې وم بهرحال لکه څه کار پسې تللی وم نو چې واپس راغلم دوی راته وایي بس مې زه صحیح ده وکړله ایمانداري دا د هر سړي د وس خبره نه ده یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده د فخر خبره ده کوم کار چې زمرګل امیر صاحب کړی دی دا د هر چا د وس خبره نه ده دا ذهن د ده جوړ شوی دی چې دا مال دا پیسې چې کومې میلاو شوي وي هر څونه چې وي 36 لاک وي 37 لاک وي دا زموږ نه دي دا د چا دي په دې پسې چا شپېرون کړي چا پسې مسافري کړې ده چې څوک د خپلو بچو نه چې کوم دی لکه بېل شوي دي د خپلو خپلوانو نه اړوس پړوس نه تللي دي او مسافرۍ پسې کړي دي او ما ته دونه په اسانه باندې میلاو شي دا زما حق نه دی بلکې دا حق د چا دی او الله په قرآن کې هم فرمایي خو الله فرمایي چې تاسو ته حق میلاو شي نو حق حقدار ته ورسوي مفهوم یې داسې دی چې حق حقدار ته ورسوي حق چې کوم دی د چایي حق راځي او الله فرمایي وان شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ نو زه به یې سوا کړم شکر داسې نه چې سره ډوډۍ وخورو شکر الحمدلله نه شکر دا نه دی شکر به ته په زندګۍ باندې وباسي لکه مثال په طور ستا کیلو طاقت دی د ښو کولو ته نیم کیلو د خلکو سره ښه کوه الله یو ویزیدنکم زه به یې سوا کړم زمونږ مثل ته کې دونه ورانه ده چې مونږ لکه کیلو طاقت ته ښو دی نو مونږ د سړي سره بد من کوو نو الله پاک نه هغه طاقت هم ولي نو انشاءالله زمونږ دا امید دی زمونږ دا تمه لرو الله نه چې الله به چې کوم دی د دې نه مونږ له د ښو نه ښه وس راکوي د انسان سره مونږ د انسانیت په جامه کې پیش کېږو د اخلاقو په سرکل کې ورسره چې کوم دی میلاویږو چاته به چې کوم دی سپور ستا خبره نه کوو دا د یو ډېر غټ کار کړی دی او دا غون کېډ چې کوم دی دا دعوت والا ته ځي ځکه چې د ذهن سازي هم هغوی کړې ده دا لکه دی چې کوم کار کړی دی دا ډېر کمتر میلاویږي او په دې نن د اوسني دور کې الا ماشاءالله ډېر لږ خو چې موږ د داسې خلکو حوصله افزایي وکړو چې په معاشره کې داسې خلک ډېر شي چې حق ورته میلاو شي د چا یا چې شي وموندو چې هغه خپل حقدار ته ورسوي زما صرف دې خلکو ته دې په دې ځای باندې دا مسج دې خلکو له ورکوم چې د داسې خلکو حوصله افزایي کوي چې داسې خلک ډېر شي ډېره مهرباني زه خاص کر د ملکان ایسی صاحب چې کوم هغه ته سلام پیش کوم او خاص کر د پرویز خان شکریا ادا کوم د غړې تاڼه چې کومه ده ډېر ایماندار ده الله دې دا نیکي د دوی پاتنګ ځای په کار کې والسلام ملګرو زه په خپل کشر ورور محترم زمرګل امیر صاحب باندې ویاړ کوم فخر پې کوم او د خپل کلي ګڼ عثماني خیل د ټولو غیرتمندو خلکو د حسن ظن ډېره مهرباني دغه کسان د تالاش سره تعلق ساتي او هغوی دلته کې راغلي وو نو موږ له هغوی د 1 لک روپو پیشکش وکړو خو موږ ورته وویل چې نه دا ستاسو حق دی او موږ نه اخلو خو بهرحال هغوی بیا د خپل طرفه امیر صاحب له 100 روپۍ ورکړی زمرګل امیر صاحب له نو زمرګل امیر صاحب د الله جمدې لري او الله دې بریالي کړي الله دې ولې ډېر عمر ورکړي او الله دې ولې د بل طرفه ورکړي هغه 100 روپۍ هم د په جومات کې ورکړی او زما صوبایي حکومت ته دا درخواست دی چې زمرګل امیر صاحب یو ایماندار کس دی یو ډېر نیک سړی دی او یو نیک سیرته کس دی نو زما صوبایي حکومت ته دا درخواست دی دلته کې انتظامیې ته د ډي سي او ته د اے سي ته چې دوی د دې ایماندارۍ کم از کم څه صله ورکړي څه روزګار وله ورکړي که مخکې تګ غواړئ کتاب مه پرېږده لار د منبر او د محراب مه پرېږده او چې پکې مینه او پښتو زده کېږي داسې ښوونځی داسې نصاب مه پرېږده ملګرو ډېره مینه عرضه کې چې نو الله مو ښاد او آباد لره الله مو ژوندي لره